د ملک د نورو سیمو په شان په سرحدي ضلع چمن کې هم د جشن ازادي تیاریانې په زور و شور سره شروع دي. د سرحدي ښار په بېلابېلو سیمو کې سټالونه لګېدلي دي. پر دې سټالو باندې هر طرف د قومي بیرغانو او بیجونو پر خرڅېږي او نور دا رقم شیان خرڅېږي چې په هغه باندې قومي جذبه نور هم اوچته کېږي. موږ د جشن ازادۍ لپاره خپلې تیارانې مکمل کړي دي او د جنډې مې رانیولې، خولۍ مې رانیولې. دا زموږ ملي بیرغ دی او ما خپله تیاري کړې ده. 14 اګست نه د تیغ خپلې تیاریانې وکړې. 14 اګست 1947 کې پاکستان آزاد شوی دی. پاکستان زنده باد. دکانداران دا وایي چې په خلکو کې د اوسه بیا جذبه ډېر زیاته سوې ده. دکاندارانو دا زیاته کړل چې خلک په ډېر ګڼ شمېر جنډیانې، بیجونه او نور شیان رانسي. د دې شیدې جنډې معنا د ازادۍ د ورځې لپاره، مبارکۍ د ورځې لپاره چې ډېر ښه جنډې څورول. هر سړی چې راځي باید چې د اتوان ته راشي، خپل جنډې او خپل ازادۍ لپاره خپل شیان واخلي، خپل تیاریانې وکړي. څه ورځې د څه سره لرې دي، خو بیا هم چې ورځې رانږدې شي ډېر رش کش د دکانداري لري. دلته د دکانداران خپله داسې لګیا وي چې سره هېڅ ګراکان نشي خلاصولی. ډېر رش د ډېر خلکو د ډېر تعداد د وجې پر سرکاري سطح باندې د جشن ازادۍ د تیاریانو په سلسله کې د مختلفو تقاریبو سلسله شروع شوله. د دې څخه علاوه نور مختلف تنظیمانو هم د جشن ازادۍ تیاریانې شروع کړي دي. د سرحدي ښار خلک دا وایي چې دوی ټول کال د جشن ازادۍ د تیاریانو انتظار کوي. هغه دا وایي چې جشن ازادي پر لوړه سطح ومنځو. د دې سبا یو عظیم قوم د جوړېدو یو ثبوت ورکو. د کیمرا ټیم سره اختر ګل پام، سنو خیبر پښتونخوا، چمن.